چې کله رمضان شروع شي نو د اسمان دروازې پرانستل کېږي او د دوزخ دروازې دا بندولی شي، بل دا چې شیطانان قیدولی شي، او په یو روایت کې دی چې د رحمت دروازې پرانستلی شي. په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان د راتلو فضیلت او شان مونږ او تاسو ته بیان. اولنۍ خبر دا ده چې کله رمضان شروع شي نو د اسمان دروازې پرانستلی کېږي او د دوزخ دروازې دا بندولی شي، بل دا چې شیطان پکې هم هغه قیدولی شي، او په یو روایت کې دا هم دی چې د رحمت دروازې دا پرانستلی شي. رمضان د الله تعالی په تمام کال کې د تمام میاشتو کې د ټولو نه بهترینه میاشت چې دی دا رمضان ده، او اصل وجه هم دا ده چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې اے ایمان والو پتا سو باندې روزې دا پر شوي لکه څنګه چې ستاسو نه په اولنو خلکو باندې پر شوي. دا د دې دپاره د باندې دا روزې نیسمه چې په تاسو کې پرهیزګاري او د الله نه یره پیدا شي. روزه یو داسې عمل دی چې په هر عمل کې ریاکاری، خلقو ته ښودنه، نام و نمود او د شهرت چې دی رنګارنګ لاري ریاکاری پکې، خلقو ته ښودنه، دا ټولې لارې پکې. مثال په طور سره قرات ته قرآن کې او څوک راشي ته په هغې کې چې دی نور اوږدوالی یا نور چې دی خوږوالی پکې د دې دپاره پیدا کړي چې دا انسان وایي چې د دو اواز ښکلی دی، یا منځ کې نو سجده اوږده کې د ریا دپاره، رکوع اوږده کې، او یا داسې وکړي چې زکات ورکړي نو چې خلکو ته ځان شهرت ځان له ورکړي. حج کې هم د دې دپاره یاره ما ته خلک حاجي صاحب ووایي، او رنګارنګه په هر یو عمل چې کې په دغې ټولو عملونو کې د ریاکارۍ ډېره لویه خطرې. او نبی علیہ السلام فرمایلیو چې ان اخوف ما اخاف علی امتی من شرک الاصغر، قال وما شرک الاصغر قال الریا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د ټول نه زیاته خطر راته په خپل امت د دې خبرې نه ده چې هسې نه په وړو کې شرک کې اخته شي. صحابو تپوس وکړو چې د وړو کې شرک نه څه مراد؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د وړو کې شرک نه مراد خلکو ته د خپل عمل ښودنه ده، ریاکاري ده. نو چې کوم یو انسان ریاکاري کوي الله پې وله اجر هم نه ورکوي، خو دا مشرک هم شو. او واحد روزه یو داسې عمل دی چې په دې کې هیڅ قسمه د ریا نغې نه کېږي، ریاکاري پکې نه راځي. مثال په طور سره خوراک څښاک شته دی، په کور کې هیڅ څوک نشته، انسانان ته نه وي، هر یو څیز چې دی تا ته فراهم دی، خو ته بیا هم وله لاس ځکه نه وروړئ چې یاره الله تعالی چې دی ما ته ګوري. دغه شان خواهشات موقع شته دی، د هغې خواهشاتو مواقع هم چې دی تا ته فراهم دی، خو ځکه دغې لارو ته نه ورځئ چې د الله نه یریږي. او د هغې نه علاوه یو انسان په ځان باندې لوږ او تنده هر یو شی خبرداشت کوي، دا خو د دې دپاره چې یاره مخلوق هم نه وي خو خالق یې اني. نو الله هم فرمایي چې دا د دې دپاره د باندې دا کار کومه لعلکم تتقون، چې تاسو د رب نه ویریږئ. او بل روایت کې راځي چې الصوم لی وانا اجزي به، روزه زما دپاره ده او زه په خپله د هغې بدله یم. خو روزه به چې دی دا مونږ او تاسو ته
دا ډېر ښه تربیت راته د څو څیزونو راکوي. یو تربیت خو راته دا راکوي چې مونږ او تاسو لوږې تندې دا نه وې لیدلې، نو د غریب انجام راته پته نه لګېده چې دا غریب څنګه زندګي تېروي. نو الله تعالی راته د هغې لوږو تندو هغه سلسله ښیي چې په چا باندې لوږې تندې راشي او سخته راشي، غریبي راشي، نو داسې. دویمه دا ده چې کم از کم انسان وایي زما وجود زما مرضي، الله تعالی په دې ځای کې د انسان هغه مرضي ختمه کړله چې دلته به د خالق مرضي. وس هر یو څه شته دی خو دی خپله مرضي نشي کولی. په دې ځای کې چې دی کار کوي دی به د خالق خبره مني. نو پته ولګېده چې خپله خاوره خپل اختیار یا خپل وجود او خپل اختیار، خپله سا او خپل اختیار، نو په دې کې بالکل د انسان بیا نه چلېږي. الله راته دا طریقه ښیي چې هر څه ته مې دله لګام ور واچوه. بله پکې دا یوه خبره ده چې دا د رحمت د برکت او د مغفرت میاشت ده. دا اولنۍ 10 ورځې چې دي په دې کې د رحمتونو بارانونه ورېږي، رحمتونه راورېږي، او دومره رحمتونه چې عام ورځو کې تاسو ته یو انګولې په ډېره ګرانه میلوي. په رمضان کې د هر یو غریب په کور کې چې دی 5 او 6 انګولې چې د ادنا نه ادنا غریب همي هغه په دې خپل کور کې یو پراخه انګولې او ډوډۍ ورته میلوي او رحمتونه شروع شي. او بل د رحمت دویمه تقاضا دا ده چې هر یو عمل په اویا چنده باندې چې دی دا قبلي. مخکې به یو عمل چې مونږ او تاسو وکړو نو هغه به په یو باندې 70% باندې چې دی دغه عملونه مونږ او تاسو له الله تعالی د هغې اجر راکوي. بله دا ده چې کوم مونږ او تاسو نفل کوو په فرضو باندې قبلېږي، که فرض کوو نو په اویا چنده فرضو باندې الله تعالی یې قبلوي. په دې وجه باندې رحمت ته پکې، برکت ته پکې او مغفرت ته پکې. نو دا د رحمت او د برکت او د مغفرت میاشت ده. په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې اولنی کار پکې دا وشي چې د اسمان دروازې پرانستلی کېږي، د هغې نه رزق راورېږي، د هغې نه برکات راورېږي، د هغې نه د خیر فیصلې کېږي. دویمه دا ده چې د جهنم دروازې بندولی شي. پیغمبر خدا فرمایي چې هره شپه 100 لاکه کسان د جهنم د اور نه الله تعالی خلاصوي. هره شپه 100 لاکه کسان د جهنم د اور نه الله ولا نجات ورکوي. دا دومره د عظمت میاشت ده چې هره شپه د جهنم نه قیدیان ازادي. بله دا چې شیطانان چې دی دا قید کولی شي. زمونږ او ستاسو دشمن چې دی دا شیطان دی. ان الشیطان لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان چې دی دا ستاسو ښکاره دشمن دی، دا ستاسو ښکاره او پډاګه دشمن دی. نو دغه دشمن زمونږ او ستاسو سره دشمني کوي او په دې میاشت کې دا تړلی شي. د دې معنی علما لیکي چې بېوسه شي. نور خو چې دی کوم شیطان داسې وتړي نو بیا دا خلک یو بل په روژه کې قتلی ولې. دغه شان د یو بل سره جنګ جګړې او دا غویمې او دا حشر یې جوړ کړي. دا په څه وجه دا شی روان دی؟ شیطان یي خو دومره پیدې الله ورکړي چې دی بېوسه شي، بېوسه مخامخ ګوري، هېڅ نشي کولی. په یو یو عمل ولا الله په اویا چنده ورکوي، دی بلکل ګوته په خوله پاتې شي. نو دا داسې شو لکه چې قید کړی شوي، دته دې رسۍ اچولي، بېوسه شوی دی. او که په ظاهر باندې معنی هم واخلو نو د الله سره دا قوت شته دی شیطانان وتړي. یعنی هغه سرکشه شیطان چې هغه اینی ټایم مسلمانانو ته خطرې، نو هغه غټه سرکشه شیطانان چې دی د ټولو ته چې دی رسۍ واچولی شي او دا وتړلی شي، زنځیرونه ورته واچولی شي. نو دا کار پکې کېږي. په بل روایت کې دا هم دی چې د رحمت دروازې چې دی دا پرانیستی شي، د رحمت دروازې دا کولاو شي او پرانیستی شي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو روژې نیسئ
روجې نیسئ ځکه چې زه د روجې په خپله بدله یم او کم یو سړی چې یو میاشت روجه ونیسي نو برکت بدني ته وردا دی چې د دو دماغ تیز شي د دو عقل تیز شي د دو شعور تیز شي د دو د سترګو نظر تیز شي د دو د وجود قوت سیوا شي او عقلا هم دا یو سوچ دی چې کله 11 میاشتې پرلې پسې د انسان میدا او د هغې مشندري رواني نو عقل هم دا وایي چې دې ته دې لږه دمه ورکړی شي وقفه ورکړی شي چې دا صفا شي موږ او تاسو هم چې دې سالانه د هر یو څیز دپاره د بجټ طریقه هم ده د صفایۍ طریقه هم د په کال کې خامخا یو انسان ځان له صفایي کول غواړي دغه شان زمونږ او ستاسو کالو سر دا میدې رواني پرلې پسې خوراکونه رواني د دې مشندرۍ صفایي چې دی دا په رمضان سره کېږي یعنی دا په روجې په نیولو سره کېږي کم یو نیکبخته انسان چې روجه نیسي پیغمبر خدا فرمایي د دو د خولې نه دا بوی چې کم خیږي دا الله ته د مشک او د عنبرو نه هم زیات چې دی قیمتي لګي د مشک او د عنبرو نه ورته زیات خوشبودار لګي په دې وجه باندې چې کم یو انسان روجه نیسي 24 غنټې په دو باندې الله تعالی برکات ورای رحمتونه ورای لہذا په دې رمضان کې دا الله تعالی تابعداري کول پکار دي چې رب رانه راضي شي او په جهنميانو کې شامل نشو نو ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله رمضان شروع شي نو د رحمت دروازې پرانستل کېږي او د دوزخ دروازې چې دی دا بندولی شي او شیطانان په قید کې اچولی شي د الله نه مې دعا ده چې الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د رحمت در رمضان چې دا کوم رحمتونه دي د دې رحمتونو نوم دی الله تعالی محروم نه کړي او تمام مسلمانانو لا ځوانانو لا مشرانو لا او زنانو لا دې ټولو له دې الله تعالی د روجې د بهترین روجو د نیولو توفیق ورکړي او د تمام شیطانانو له دې الله تعالی مونږ او تاسو ټولو له امن پناه دې پاره کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين